السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو ټول وخی او د الله تعالی په زمان کې وي. څنګه چې تاسو علم کې دا چې پاکستان کې د اوسه پورې چې څونه تکافل او انشورنس کمپنیز دي نو دیوبا ګین ټیکس چې کوم دی د ګورنمنت لپاره نه کلیکټ کوو او دا ادارې به چې کوم دی ټیکس فری چې څونه پروفټس د خلکو جنریټ کېدل نو به ټیکس فری موجوده چې کوم فاینانس بیل او نوی بجټ جاری شوی دی نو د هغې مطابق چې کوم دی ټوټل کمپنیز باندې چې څونه تکافل او انشورنس کمپنیز دي نو په هغې باندې د ټیکس د ګین ټیکس چې کوم دی د کلیکټ کولو ټول قانون چې کوم دی دا پاس شوی دی. نو اوس به دا ادارې چې کوم دی ګین ټیکس دا د ګورنمنت لپاره دا هولډ کوي. نو دی باره کې چې کوم دی تاسو ته یو اویرنس میسیج ریکارډ کول مې غوښته. ګین ټیکس دا خبر یاد وساتو چې څونه زمونږ تکافل یا انشورنس پلانز دي نو په هغې کې چې کوم مونږ بیسک اماؤنٹ جمع کوو یعنی زمونږ چې کوم خپلې روپۍ پرنسپل اماؤنٹ نو په هغې باندې ټیکس نشته. هغه روپۍ چې کوم دی څونه خپلې روپۍ جمع شوي نو هغه بیرته مونږ بغیر د ټیکس دا واپس کولی شو او ویډرال کولی شو. په دې کې دویم هغه خلک هم چې کوم د دې کیټګریز نه وځي کم خلک چې آلموسټ په مارکیټ کې څلور کاله پاتې شوي یعنی د چا اکاؤنٹ چې څلور کاله زوړ اکاؤنٹ نو په هغې باندې به هم دا ټیکس اپلایبل نه وي نه په پرنسپل باندې نه په پروفټ باندې. انشاءالله تفصیل زه تاسو سره مخکې ته شیر کوم. جی دریم چې کم کلیمز دي کم چې تکافل کلیمز دي کم چې د وقف نه میلاویږي یا ډیت کلیمز چې کم ته ویلی کېږي پیس ویلیو چې سسس ته ویلی کېږي کم چې مشکل وخت کې فیملیز ته میلاویږي نو په هغې باندې هم چې کم دی دا ټیکس نشته هغه هم ټیکس فری دي. نو داسې ده جي چې کم ټیکس دی باندې چې کم دی ګورنمنت مقرر کړی دی نو هغه چې کم دی په پراپرټ باندې دی یعنی دې ته ویلی کېږي ګین ټیکس کم منافع چې په کم پرنسپل اماؤنٹ باندې کم منافع راشي نو په منافع کې به چې کوم دی دا ټیکس دا اخیستلی کېږي. نو که چیرې مونږ د خپل اکاؤنٹ نه پرنسپل اماؤنٹ یا بیسک اماؤنٹ کم چې مونږ جمع کړی دی هغه مونږ ویډرال کو او د هغې نه بعد مونږه پروفټ ته ویډرال شروع کو او د پروفټ ویستل شروع کو نو که چېرته مونږه په اولني کال باندې خپل پرنسپل اماؤنٹ هم ویستو او د هغې نه بعد پراپرټ ویستل زموږ شروع شو نو په اولني کال باندې به چې کوم دی دا ټیکس 15% دا په ویډرال باندې اپلایبلي یعنی څونه روپۍ چې موږ وباسو په هغې کې به 15% چې کوم دی دا ټیکس دا اپلایبلي. که چېرته زمونږ د پلین د دویم کال نه والا د څلورم کال په منځ کې ټایم کې روان وي او موږ بیا پراپرټ وباسو نو بیا به چې کوم دی په دې باندې 10% چې کوم دی ټیکس دا اپلایبلي. خو یاد ساتو چې دا کم نمبرز دي نو دا د فایلر دپاره دي. که څوک نان فایلري موسټ زموږ ایریاز کې اکثر خلک دا نان فایلري نو نان فایلر دپاره بیا که اولني کال باندې دا وباسي نو بیا به دا 30% یعنی ډبل ټیکس به دی ورکوي. او که چیرې د دویم کال نه د څلورم کال په دوران کې د خپلې روپۍ ویستې او منافع ایستلې هم شروع کړه نو په هغې کې به چې کوم دی بیا دا 10% په ځای باندې چونکه د نان فایلر دی نو دا به 20% ورکوي. نو لہذا د دې خبرو چې کوم دی ځان دې باندې پوهه کو چې دا صرف په بیسک اماؤنٹ باندې چېرته هم نه دی دا په پراپرټ باندې. د دې زه تاسو سره یو اگزامپل شیر کوم. یو تن مثال 10 لک روپۍ چې کوم دی جمع کړي او دته منافع ولګېده 15 لک روپۍ نو کم 10 لک روپۍ چې د دې پرنسپل اماؤنٹ دی رأس المال دی خپلې روپۍ دي نو په دې باندې ټیکس نشته. که دې چېرته ویډرال کوي کله لاک کله 2 3 4 چې 10 لک روپۍ دې وباسي نو د 10 لک روپو پورې په د باندې ټیکس دا به نه وي. خو که دې د 10 لک نه زیات ویستل شروع کړي 12 لک وباسي 13 لک 14 لک 15 لک نو چونکه د بیسک چې کوم رأس المال او پرنسپل اماؤنٹ هغه 10 لک او په هغې باندې ټیکس نه و هغه ټیکس فری و. خو چې کوم پراپرټ دته شوی دی نو دغه پراپرټ باندې به چې کوم دی د ټیکس اپلایبلي.
زه بیا ریپیټ کول غواړم تاسو سره چې په فرست ایئر باندې د فایلر دپاره 15% یعنی 15% ټیکس به وي په پراپرټ باندې، او که نان فایلري نو دا به بیا ډبل ورکوي، 30% به ورکوي. او که د دویم کال نه د څلورم کال چې کوم دی په دوران کې د خپل پراپرټ وباسي نو په پرنسپل اماؤنٹ نشته، په پراپرټ باندې به چې کوم دی د باندې اپلای بلی، که د فایلري 10% به ورکوي او که د نان فایلري نو دی به بیا 20% ټیکس په هغې باندې ورکوي. نو لہذا د خپل کوشش کوو چې کم پلانونه موږ آلموسټ روان کړي دي، نو چې موږ ته ضرورت راځي نو زیاده سي زیاده موږ د پرنسپل اماؤنٹ د رأس المال د ایستلو کوشش کوو، او چې کم پراپرټ موږ ته لګېدلی دی نو دغه پراپرټ د ویستلو کوشش نه کوو، ان تر دې چې په دې باندې 4 کاله پوره میچورټي تېره شي، 4 کال زموږ د اکاؤنٹ وشي په سیسټم کې، زموږ 4 کاله روپۍ پاتې شي، نو بیا به چې کوم د زموږ اماؤنٹ ټیکس پرې شي. نو لہذا داسې خلک چې هغه آلموسټ موږ سره یا چې کوم د کمی یوې کمنۍ سره که هغه انشورنس دی او که تکافل کم نږدې په هغې کې آلموسټ د دوی د پلان 4 کاله شوي، نو هغوی دې بالکل بې فکره شي، په هغې باندې به هېڅ قسمه ټیکس دا چې کوم دی لاګو نه دی. لہذا دا تفصیل چې کوم دی تاسو د وړاندې ما شیر کو، کوم ملګرو ته چې کوم دی په دې کې مزید د وضاحت ضرورت وي نو موږ سره رابطه کولی شي. جزاک الله خیر، ډېره مهرباني.